السلام علیکم ګرانو کتونکو عبدالله شیرین یو پیر بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. زرعی یونیورسٹی اب سوات کې یو پروګرام تابع شو چې په دغه پروګرام کې ویل کېږي 13 کم ماشومان چې سبق وایي هغو ته سکالرشپ چې کوم چیکونه د هغې تقسیم کړل. په دغه موقع وایس چانسلر ډاکټر داوجان صاحب ظاهره کړه چې دا سکالرشپ چې کوم پروګرام آغاز موږ وکړو دا به طالب علمانو نه اعلی تعلیم سره د تحقیق هم مدد ورکوي. هغه په خپلو خبرو کې د اظهار هم وکړو چې زرعی یونیورسٹی سوات دا اولنۍ یونیورسٹی ده په پاکستان کې چې دا به د غرونو زراعت سره د موسمیاتو تبدیلیانو چې کوم اثرات دي هغه په خپل نصاب کې او په تحقیق حصہ جوړولو هم اعلان وکړو. راځئ چې د وایس چانسلر ډاکټر داوجان صاحب د نورو مشرانو سره د سټوډنټانو چې کومې خبرې اترې دي هغه واورو. هغو په دې حواله سره څه وایي. تل سټوډنټانو له موږ سکالرشپ ورکړه دا نیډ بیس سکالرشپس چې کوم سټوډنټانو ته فاینانشل اسسټنس ضرورت فوکس یا توجه چې کومه ده هغه به په ماونټین ایگریکلچر وي او چونکې ماونټین ایگریکلچر په آیسولیشن کې نشي هغه کېدی پړاوی دی نو موږ په کلایمیټ چینج او په ماونټین ایگریکلچر فوکس یو د دې د وجې د دې مرغه موږ دغه دوه سکالرشپ هر ډسټرکټ چې کوم په ماونټین ایگریکلچر په هغې کې پریکټس کېږي د پاره دوه سکالرشپس. اوس په دنیا کې لیډینګ ملک چې دی نو هغه انډیا ده او هلته د سړي په سر ایوریج بک 12-13 کتابونه جوړیږي. د ډېره بده مرغه زمونږ په ملک کې بیا خاص کر په پښتنو کې 0.00 داسې زیرو ورپسې اچوه انسې به درته ښکاره نه شي. موږ نن چې کوم تقریب 13 سټوډنټانو له موږ سکالرشپ ورکړه دا نیډ بیس سکالرشپس چې کوم سټوډنټانو ته فاینانشل اسسټنس ضرورت نو هغه نیډ بیس دي او چې کوم میرټ بیس دي چې هغې په خپل سیمسټر کې هغې اکسل کړی ده او ښه نمبر یې اخیستی دي نو هغې اپریشیټ کولو لپاره موږ میرټ بیس سکالرشپس ورکړه. دا ټوټل 13 سټوډنټانو زموږ د نننې دا ډومبې تقریب دی د دې سکالرشپ سکیم او د دې کې تاسو ته ښه خبره دا وکړم چې دا سکالرشپس د یونیورسټۍ خپل انډومنټ فنډ کریټ کړی دی فار سکالرشپس چې دا انډومنټ فنډ به پر روان وخت کې سیوا کېږي د دې حجم به هم سیوا کېږي او دې نه به نمبر آف سکالرشپس ډېرو سټوډنټانو ته میلاویږي. د دې نه علاوه دا نیډ بیس او میرټ بیس خو ایګزسټنګ سټوډنټانو ته میلاویږي وسره چې کوم سټوډنټان د بهر نه وي نو هغې کې مونږ دې ته قومي یا جهتي سکالرشپس یا نیشنل انټیګریشن سکالرشپس نوم ورکړی دی. هغه هم د یونیورسټۍ د خپل انډومنټ فنډ نه به وي په هغې کې به د هرې صوبې مطلب دا چې د بلوچستان نه د سند نه او د پنجاب نه د آزاد کشمیر نه او د ګلګت بلتستان نه دې ریجنز نه به 15 سټوډنټس ته به دا سکالرشپ میلاویږي چې په هغې کې به ټیوشن فی ایډمیشن فی دا به هم کور کېږي او لیوینګ ایکسپنسز به هم ورکوي. د دې سره به دا فایده وي چې د مختلف ځایونو نه به راځي خلک سټوډنټس او په سوات کې به سبق وایي او د یو بل نه به زده کړه کوي یو بل سره به نیټورکینګ کریټ کېږي. د کلایمیټ چینج او ماونټین ایګریکلچر سره کم تعلق لري دا سکالرشپس نو هغه موږ د ملکند ډیویژن د هزاره ډیویژن او د مرج ډسټرکټس چې کم سټوډنټس دي نو هر ډسټرکټ لا موږ دوه سکالرشپ فولي فنډډ ایښي دي انشاءالله. چې ایګریکلچر یونیورسټیانې هم شته دی په دې وطن کې هم شته بهر هم شته جي. ایګریکلچر یونیورسټي سوات چې کم دی د دې به انفرادي حیثیت دا وي د نورو ډپارټمنټس نه چې د دې به ټول فوکس یا توجه چې کومه ده هغه به په ماونټین ایګریکلچر وي او چونکې ماونټین ایګریکلچر په آیسولیشن کې نشي هغه کېدی پړاوی دی. دې سره د کومې نه چې کومه نن سبا پریسنګ ایشو دا کلایمیټ چینج ده او کلایمیټ چینج سره ټول خلک متاثره کېږي خو ماونټینز دا ارلی انډیکیټرز دي نو دا ته زیات متاثره کېږي او دې سره متاثره کېدو سره د دې ریجن غونډ ایکو سیسټم فارمینګ سیسټم په هغې کې څونه خلک اوسي د هغې لایولیهوډز د هغې کې کومه هغه ده په فارمینګ باندې انحصار دی په لایف سټاک ریئرینګ باندې ټول شی نه افیکټ کېږي. نو موږ وایو چې یاره د سوات کې چې چونکې دا زیات افیکټ کېږي یا د ماونټین علاقې ته زیات افیکټ کېږي نو موږ په کلایمیټ چینج او په ماونټین ایګریکلچر فوکس یو د دې د وجې د دې مرغه موږ دغه دوه سکالرشپ هر ډسټرکټ چې کوم په ماونټین ایګریکلچر په هغې کې پریکټس کېږي د پاره دوه سکالرشپس هر ډسټرکټ لا اناونس کړي دي. یو وخت چې په سوات کې ډېره لویه انډسټري وه سلک انډسټري وه
دې نه علاوه وړې وړې فیکټرۍ مختلف مدنو کې په منګوره کې یو ځای بل ځای کې موجود وي. کله چې یو ځای کې امنیت نی نو انویسټرز هلته نه پاتې کېږي او تاسو وکتئ چې زموږ د سوات هغه انډسټري هغه رنګ پاتې نه شوه. په ډېره بده مرغه په کار دا وه چې وخت تېرېدو سره د انډسټري ګرو کړی وی، ډیولپ شوی وی، وړاندې تللی وی. زموږ ینکول علاقان به په دې کې خامخا ورته جاب میلاوی دی. ایټ د مومنټ مونږ به که فرض که د انډسټري سره لینکیجز کوم دا به بیا فار فلانګ ایریاز ته ځو، په هغې کې به هتار وي او بل ځای چېرته چې انډسټري الریډي موجود ده. که انډسټري نه وه نو بیا جابز هم رانغه، او چې جابز رانغه د سوات د ویلي ځمکه هولډینګ ډېر لږ دی. ټول خلک چې کوم دی باغبان نه دي، باغداران نه دي چې هغې نه پیسې راشي او په خپلو بچو باندې خرچ کړي. مونږ منو چې ایګریکلچر یو داسې سبجیکټ دی چې په هغې باندې نسبتاً پیسه کمه لګي، خو چې کوم هلکان جینکۍ دې خوا راځي نو د هغې بیکګراونډ یا مالي حالت هم دومره سټرانګ مضبوط نه وي. مونږ په دې باندې خبردار یو، پوه یو چې میډیکل لپاره خو پیرنټس 10 لکه او 15 لکه روپۍ د کال تاوانوي، داسې انجینیرینګ دپاره په بل مد کې. خو چې کوم هلکان جینکۍ مونږ ته ایګریکلچر ته زراعتو ته راشي نو هغه بیا دا واړه واړه څیزونه هم نشي افورډ کولی. کریډټ ګوز ټو داود جان صاحب چې څنګه دې ته دا ټاسک حواله شو، نو ډومبی دا کار وکړو چې د سکالرشپس دپاره انډاومنټ فنډ جوړ کړو. په ډېرو کمو یونیورسټو کې به دا سهولت موجود وي چې ستا د بجټ یوه حصه دې الوکیټ شي او هغې دپاره د انډاومنټ فنډ جوړ شي. نو د هغې لاز بای لاز او رولز ریګولیشن آلریډي موجود دي او په هغې کې به نور هم پالیشنګ به کېږي. خو زه کریډټ داود جان صاحب ته ورکوم چې په ډومبي فرصت کې هغې دپاره انډاومنټ فنډ جوړ شو او هغه انډاومنټ فنډ نه به را روان وخت کې د هلکانو جینکو ته کوم چې زموږ سټډیز مونږ سره کوي هغې ته سکالرشپس میلاویږي. اوس په دنیا کې لیډینګ ملک چې دی نو هغه انډیا ده او هلته د سړي په سر ایوریج بک 12-13 کتابونه جوړیږي. د ډېره بده مرغه زموږ په ملک کې بیا خاص کر په پښتنو کې 0.00 داسې 0 ورپسې اچوه انسې به درته ښکاره نه شي. د یونیورسٹی جوائن کی په دې کې لاول شي ته پته نه لګي چې ایګریکلچر ډېر وړو کې لپس ښکاري، خو چې کله تھړی رادند شي نو زموږ 67% ټوټل چې کوم آبادي ده نو ډایرکټلی یا انډایرکټلی ایګریکلچر سره ریلیټډ ده. که موږ انډسټري نه وګورو، را مټیریل ولا موږ ورکوو، که موږ دغه شانې نور د خوراک مین خبره زموږ د خوراک ده او خوراک ټول زموږ د ایګریکلچر نه راځي. چې ایګریکلچر نه خوراک باندې، چې خوراک نه زندگی باندې.